یا مې ویلو مې دوستان د خدای څه ته وایي اولیاء. نو اولیاء د یو خاصې ډلې نوم نه دی ګورئ چې دا خاصه ډله ده دا د خدای ولی دی. اولیاء د نیکانو خلقو د اولاد نوم نه دی چې دا یو سړی نیک دی نو به د ده بچی د خدای ولی شو. اولیاء د عالمانو د بچو نوم نه دی چې پلار یې عالمو او بس بچی یې چې دی د خدای ولی شو. نه دا ولی تعریف الله په خپله په قرآن شریف کې وایي. مونږ خلق دلته تیروزو مونږ وایو دا د نیکانو اولاد دی. لکه ټیک ده د نیکانو اولاد دی خو که دی په خپله نیکي هله دی په خپله نیکي کوي هله او که دی د نیکانو اولاد دی او په خپله فاسق او فاجر دی د خدای ولی نشي کیدی. دا د خدای نه لرې دی. بس سوچ زمونږ د خلقو دلته غلط دی. مونږ یو ډلې له دا نوم یې خیرې چې پلان کې ډله بس د خدای اولیاء دي او بس د نیکانو بچي د خدای اولیاء دي. الله څه وایي؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون چې هغې کې دوه صفته یو ایمان او یو تقوا. ما ویلو تاسو ته مې هر مسلمان دا د خدای ولی دی. مؤمن ولی کافر د خدای دشمن دی او مسلمان د خدای دوست دی. خو دوستانه کې فرق وي. د چا هغه دوستانه لږه کمه د چا زیاته د چا د هغې نه زیاته او د چا د هغې نه زیاتي. نو موږ به ولی پسې پیژنو چې کوم قرآن موږ ته ویلی چې دا د خدای ولی دی. بس لاول به عقیدې ته ګورې او دویم نمبر چې عقیده د حضور پاک او د صحابه او د اهل سنت والجماعت عقیده بس دا شوه. او دویم به دې ته ګورې چې تقوا پکې وي. اوه مرتبې د تقوا زموږ علما ذکر کوي. یو دا چې د کفر او د شرک نه به ځان ساتي. دویم دا چې د کبایرو نه به ځان ساتي او بعضې حضرات وي د بدعاتو نه به هم ځان ساتي. دا هم کبیره ده خو د یو خاصې وجې نه ځان له ذکر کېږي. او څلورم دا چې دی به د صغایرو وړو ګناهونو نه هم ځان ساتي. او پنځم دا دی چې دی به د هغې مباحو نه هم ځان ساتي چې هغه ګناه ته سړی رسوي. او شپږم دا دی چې دی به د شبهاتو مشتبي څیزونو نه هم ځان ساتي. او اوم دا دی چې هر ما سوای الله به رستو کوي الله به مخکې کوي. الله ته به توجه مخکې ساتي. دا علماو ذکر کړي. نو دکې چې تقوا وي او پرهیزګاري ورته موږ په پښتو کې وایو نو دا د خدای ولی شو. زمونږ خلک دلته